دا جی زه یو ډېر غریب سړی ما زما دا ځای مې هغه شی 3 کناله ومرلې او دا چې کوم دی وقار پټواري موزه تنګي نصرځای چې کوم دی زما دا ځای باندې کړی دی دا یو دی یو یوسف ته خپل ټوپک ماري پاغه خرڅ کړي پاغه دغه کړی دی هغه په ذریعہ راغی د شپې د ځای روان کړی دی او ماته چې مال بل 100 روپیا راکېږي د ځای خرڅوم نه پېښ جی نو زه ډي سیپ نه ډېر خوشاله ما ډي سیپ ډېر په ځای کمازه ما درخواست ورکړ ډي سیپ زه تعالی یو له 12 ځله در خو ایسه نن راغلی د علاقې دوره وکړه او ماته چې ما د خپل فریاد و چې یې د وقار نه ډېر زیات تنګې ما او دې ما په هیڅ نه پریدي دا وقار څخه چې هغه ټوپک ماري بیګام چې کم دی په میډه ذکر دي او زما ځامن خدای بچ کړی دي موږ جګړه مګړه زما بچي والی سبق ویو او موږ جګړه مګړه ما ځری کنه عمر لزید را شو ګور سپیدار په کویلار دی کوټه په کارې مې ورکړې 2 کمرې ورو دوه دکانونه روان کړو دا تاسو نه داري مخامخ د ای سیب دای راغی وکتل پېښ کړ اخر دا کوم انسان یو پټواری لا چا سره پټ ز صرف د وقار پټواری نه ډیر جات تنګي د وقار پټواری نه ډیر جات تنګي مو په یو شال مې نه پریږدي چې کله را بدل شي بس مال پیسې راکو مال پیسې زه په خپل دا وګورم خپل می دغه دی ګوره خپل دغه بیماری ما سره ګولو پیسې نشته او دې ماته مال موټر والا مال 1 لک روپیا راکا او دا دیوالونه ولا غزار ټول 4 دیوالونه له غزار کړ او دا 2 دکان دا 2 کمرې یو کچن یو باتروم او دا 2 دکانې په دې باندې تقریبا ما 15-20 لک روپیا لګول غیر دغه کړ زه دا به کم نه دا به ورن پوزي زه ډي سي ته چې مال دا جوړ کی ستا پټواری دی لاسه ستا دغه لاسه او دی چې زه ډي سي له 2 لک روپیا هدیت مې اغله زو کوم 2 لک چې کم دی هدیت مې یا سپارډنټ سیم چې اغله 2 لک یې سی بل ورکو اخر دا کم نه زه کم دی کو د خلاف چې کم نور جلوسونه موتی دغه موتی دوی ما څوک بدلول نشي بل یو پټواری زه ټول د خدای په خو کې ای سی ډېر خسړې ډي سي خسړې دي خو چې دا پټواری ډېر زیات کرپټ انتهایی قسم په خدای خو هغه ته خو سم نشم ویلې په ایمان نو څه ویل شي هغه تاړندار دي تحصیلدار دي ای سی دي ډي سي دي ځکه چې هغه د علاقې پټواری دي او نو څوک څه ویل شي نه نو زه ډي سي ته درخواست کوم کمشنر صاحب ته وزیر الله صاحب ته درخواست کوم چې ما دې ظالم نه خلاص کړو دا دغه ډیسمس کیږي زما د حل ګوره ما زه دونه په اوښ کې چې زه خپل ځان دوی د کوم زه ډېر بیمار سړی د خپل ته مې ګوره شوګر بیمار يم دغه بیمار يم دغه بیمار دا به چې زما د آبادی او اسمال سوک کیږي نو مال سوک مال جواب راکېږي نو ډي سي ته مې چې راشه ما ای سی راغ ای سی اف خدای په خو کې مال د آبادی کو ته ماته ډېر ظلم کړی د شپې کم قانون دی د شپې کم قانون ما سره ګوره ډیګری شته دغه شته چې ارسه شي دغه باوجود ما نه پریدي ای سی نه منم ډي سي نه منم وقار چې نه ای سی منم ډي سي منم نه شیشن پیسې ډیګری نه منم د شیشن پیسې سره منم مال پیسې راکې کم دی نه ورکم نو دا جی یوسف ول ګل نذیر او دغه ځامن راځي روزانه وجدي قاتل له ماشومان یې غواکړي دغه غواکړي مال او پیسې راکې زه یریګم ډیر ځات ما ځان ته خطر زما پچوته د خطر کور د لغو در بلو د خطر علی ګل د کور مور خالی کې نو خیر زه چاته ویم زه ودی له سره خاص کوم زه چې کوم دی جی پی سره خو زه چیف جسټس ته خاص کوم چې ما دې ظالم نه خلاص اخر دا د شپې کوم قانون دی د شپې کوم قانون نو غشت او زه روان کړ دا وری یو ځل درې سلو ځل روان کړ نو زه څوک زه چاته ویم زه تاسو خاص کوم چې ما دې ظالم نه او زه ډي سي ته خاص کوم چې ما دې وقار پټواری نه خلاص کی او دې نه بدلږي او بل څوک خو نه سړی درولي نو چې وقار پټواری څوک بدلول شي ما ډي سي مش بدلول ما نو خلک یوازې نه نور خلک زما د حل تو ګوره جامع مې ځان په دونه چې زه خودکشي کوم تیار زه خودکشي او زه خودکشي خامخا کوم چې یو سړی بچو ته سړي شي ویلي سبق زه څوک دې بچو ته سوې ما چې دا ولې روان شو خلکو ته سوې یا ولې روان شو پسې روان کو څه ګناه مې کړ څه مې خطا کړې ده تاسو مهرباني وکړئ ویډیو تاسو ډېر شکرګزار یم او زه یې صرف وګړي چې سړی ما نه بدل کی او ما په آرام پری او ما راځي کی بس نور پیسې مې سي بس دوی پیسې نشه زه سو کوم ثانک یو سر څنګه چې ابو تاسو ته وې دا کیس مونږ د ودرې پریس کانفرنس مخکیم کړی دی دا منې ځل نه چې دا ځای غورځيږي دا دریم سلورم ځل لږی چې دا ځای غورځيږي اوس کو تاسو د اف ای آر وګورئ نو دا مونږ دا واقع چې کوم دا جوړ په 24 تاریخ باندې شوی د شپې بیا مونږ له یو ورځ پس اف ای آر کټ شو بیګام کسان راغلي دي 26 تاریخ باندې بیګا کسان راغلي دي په دې کې ډزم شوی دي بیا موبایل تقریبا نیمه غنټه بعد راغی په دې کې ډزم شوی دي اغوی راغلي دي یو ځل زمونږ چوکیدارونی سره وی تړه دلته او دکانونه راغوزار کو ټوپک امدان سره کوړته یوړو دومره زړور
دومره مطمئنه چې ټوپک یې ځان سره یوړه د چوکیداره هغې کې جیل وخوړه چې موږ ته هغه ټوپک هم ریکور نه شو د ځای نقصان خو پرېږدی چې موږ ته هغه ټوپک هم واپس ریکوري راته ونه شوه جي بل زه صرف یو کوېسچن کوم دا ټول ډپارټمنټ نه پولیس ډپارټمنټ نه اے سی صاحب نه ججز نه زه دا سوال کوم چې آیا د دوی موږ سره مثال کې طور باندې ځای شته نو دوی به په قانوني تر باندې راځي که نه دا لکه سلیمان خان زمونږ اصل دغه چې دی هغه سلیمان خان سره دی سلیمان خان تیمور خان داود خان مونږ مخکې دا ویلي اوس هم دا ویل که مونږ ته هېڅ قسمه نقصان ورسېده هېڅ قسمه نقصان مونږ ته څنګه چې بیګا دا کار وشو دا سلیمان خان او تیمور خان دا ایسب چې کوم دی دا ایسب مونږ سره هېڅ ویمه نشته دا د هغه په امام باندې راځي دا ځای چې غورځولی دلته هغه کوم چوکیدار دویم چوکیدار مونږ وله کډه راوړه زنانه نه وي چې زنانه وي دوی ته پته نه لګي چې اطلاع ورتار سو زه د دې نه الله خبر هغه راغلی دی او هغې چوکیدار مونږ ته په دې الفاظو باندې وي چې ما ته هغې سړي وي چې اسد ته دا ووایه چې ما سره خبرې ته کېنه ګینې د ګل آباد د کور خیر دیم غواړه هغې له ممدله دا حل کوم ما سره خبرې ته کېنه ما له پیسې راکړه جرګې جوړه کړه ما مخکې پریس کانفرنس کې مو جرګې جوړه کړه هغه هم ختمه کړه هغه ورته وایي چې ته مالک نه دوی تا سره څنګه جرګه وکړي تا سره انتقال نشته ته سټام دې راوړی دی جوړ توړ دې کړی دی تا مثال کې طور باندې تا دوی پیسې درکړي او سبا سلیمان خان په بل خرڅ کړي لکه څنګه چې مخکې خرڅ کړي دي دا ټول کار جی د سلیمان خان دی او د تیمور خان دی په امام باندې کوي د هغوی په ترو راځي دا قسم د تخرمه جي کاغي سره د چنچې د اغشتو درکې شته او دوی ما په کروڑ ځای غشته او پردي ځای نه په کروڑ په دغه دي او بل ځای چې د ځای وام غشته نو ولې تاسو په دې مال یو کوېسچن راکې دا د خلکو د شپې 3 بجې راځي او داسې خال کوي سلویخ 50 کسان راولي داسې خال څوک کوي دې ځای له تاسو دا ځای وکړه زمونږ 10-12 لاک روپۍ نقصان وشو مونږ د 100 روپۍ چاره نه کړې مونږ له چې هغه ټوپک قدرې ریکور نه کړه چې ټوپک خو تر راوړي که نه څوکیدار هغه نو زه دا وایم چې دا دلته تشه زور طلبي روانه ده دا داسې هر څوک نن خو اے سی صاحب شکر دی راغی هغه مقام وکته په خپلې د دې ځای ټول معاینه مو کړه چې آیا دا کوم قسم ظلم شوی دی او زه خو دې درله جي خواست کوم که هغوی رانه نه جوړوي او موږ له قانون دا پیسې نشي ریکور کولی دا ځای دې موږ له یا اے سی صاحب یې راله جوړوي یا بل څوک موږ له سرکاري فنډ نه جوړ کړي شي خدا دې راله جوړ کړي شي زموږ قلعه ولې روانه کړی چل څو اخر چې کوم ځای ما دا هغه ځای نه وګوره 2 جرمونه یې ټوله قلعه روانه کړې ده دا کوم او 50 کسان راځي او ځای روانوي دا پولیس کوم ځای دغه کوم ځای دا دومره زړور کسان دا خو مین روډ د پاسه دی نو دلته به نور څنګه ښه دی ګاونډیانو ته وي که اطلاع م ورکړه نو داسې موږ له د هغوی د یېرې څوک اطلاع نشي ورکولی جي دومره دهشت یې پیلو کړی دی په کارو چې موږ له دې اف آی آر کې 780 کړی وه دوی موږ له 452 506 427 148 149 د 4-5 ورځې پکې جیل وخوري جي حساب راشي او بل سلیمان خان او تیمور خان او اقبال صرف یو کس پکې جیل ته لاړه او دا بل نور وي ابل دل چې کوم اف آی آر شو سلیمان خان او تیمور خان او اقبال دا ته کالم 2 ته وړې ده ولا پیسې دغه ولا پیسې انسټیټیوشن ولا پیسې وای دا کالم 2 ته لاړه دغه پیسې وای دا کالم 2 ته لاړه کالم 2 ته لاړ دا پولیس په خپل اختیارات باندې بری کړل نه عدالت کې زمونږ لس لکه 1 لک روپو نقصان وشو جیل قدر ته نشي خدا خبره وریږي دا اوس ما پسې پرون پولیس راغله ریډر والا چې پتا باندې د سلیمان خان نوکر راپورټ کړی مې د شي راپورټ را باندې کړی دی نو چې زم زما غوډار شوی دی راپورټ هم په ما کیږي مړکې مو او پړکې مو یاره مونږ له ګوره تحفظ پکار دی چې بیګم را ما اډه ذکر دي دغه شوی دی زونه جهاد نقص وکړه زموږ د ابو سړک هغه اړه جی نقص بل په قانوني پوینټس باندې حکومت شته عدالت شته په کارو چې دوی په هغې ترو باندې راشي که نه جي ډیګري سره شته شیشن سره شته تحصیلدار سره شته ډي آر سی شته مولوي په قرآن وکړي هغې باوجود دا وګور لوی صوبیدار پکې ولاړ دی هغه پکې ولاړ دی اوس جی د دوی پلان دا دی چې تاسو مخکې نه زه میډیا باندې دا د میډیا په ترو باندې دا شي کلیر کما چې دوی اوس پلان څه دی پلان دا چې مونږ دا بوټي وخو مونږ دا بوټي وخو او مونږ راشو دلته قبضهدار شو په رڼا ورځ باندې
نو دا کم قانون دی جی تاسو دا وګورئ جی دا دیوال د دې لپاره غورځي چې دوی قبضه ختمه شي نو د دوی به داسې دخلونه علي په خپله قانون یې ځان له جوړ کړی دی ولې دا غیره ده مونږ څه چلو اصل کې خبره دا ده جی چې دی په ما مې راځي دلته ما له یو ټوپک بیا اجازت راکړي شي چې زه دلته په قانون زما حفاظت نشي کولی مونږ ته دی وایي چې یاره ځان له خپل حفاظت په خپله کوې ټوپک یې راوړی دلته کښېنئ که تاسو وویشته او که تاسو وویشته ده زه دغه بیا یو خبره ده چې مونږ بس زړه صبر شي چې بس سم وکړل زه د سچو صاحب نه زه سچو صاحب نه ډي سي پي صاحب نه دا مطالبه کوم چې د خدای لپاره دغه تاڼې کونه د پولیس تاسو ولې د ظالمانو مرسته کوئ زموږ مرسته نه کوئ ولې زه د ډي سي پي صاحب ته خاص کر خالد خان ته دا ویم چې خالد خان ته خو ځان ته ډېر نیک او دغه وې څو ځله درنه میلاویږي نه ته د یو سب غم نشي کولی ته یو پټواري غم نشي کولی زه ډي صاحب ته یو پټواري چې د دنیا جلوسونه پسې وته ما دا جړه فریاد اخر زه تاسو موږ یو پټواري چې دا بس کو د دې داسې دغه لري او تاسو کرپشن داسې چې په جړه سو دا کرپشن به تاسو کله ختموي بل اخره کې دا یو خبره کوم ډي سي نه دا مطالبه کوم ډي سي نه دا مطالبه کوم خالد خان نه دا مطالبه د ډي سي پي صاحب نه او د سچو نه دا چې خیر موږ ګناه څه کړی دا او زه دا تاسو بخار پټواري چې ورشم سچو دا ویری بخار دا مرد غلی کې نه مړه او په سعودي وامه اخر دا څه دغه د انسانیت دی په تاړه کې خبرې شو کولې په دې دغه عدالت کې وقار ناسي دا هغه مواد وقار د ډیپټي کمشنر ما وی والله کې ډي سي بدل ویزه چې کوم 2 لک روپیا یو لور کوم ای سی اب لور کوم او 2 لک بل لور کوم دا وځه کوم نه پیدا کوم نو تنظیم دا دې کرپشن خان زه عمران خان ته دا ویم چې تاسو چې کرپشن پټواري او پولیس دا خو دونه زیات حد درجه زیات شو جی د ټول اخره کې زه دا خبره کول غواړم چې کما ته زما رونو ته چاته څه قسمه نقصان ورسېده زمونږ دعوه جی د اوس نه په سلیمان خان په تیمور خان او په داود خان دا په امام باندې کار کوي دا د هغوی په امام باندې کېږي نه سب د پړانګ سړی د هغه موږ سره سوی مشته نه دا د هغوی په امام باندې کېږي او هغوی یې رالیږي که هغوی هر څه وایي زما دعوه صرف د دعوې ځای جي زما داود خان سلیمان خان او تیمور خان مونږ باندې بیګام جی مونږ بیګام کسان راغلي ډزې مزې پکې شوي مونږ دلته په خپله څوکۍ ته نه ځکه 3 ځله زمونږ څوکیدارانو یو شو او 3 ځله زمونږ ځای روان کړی شو نو اوس مونږ په خپله جي څوکۍ ته کینو مونږ په خپله څوکۍ ته کینو که ما ته د شپې هر قسم نقصان ورسېده د دې ځای زما جي سلیمان خان تیمور خان او داود خان پټواري وقار دا به ستاسو په ترو باندې زه اعلی حکامو ته دا زمونږ ریکویسټ دی چې خدای دپاره تاسو راشئ کښېنئ پکې دا مسله راله حل کې د دې اخر تر کومه پورې موږ شرمېږو دا خو 20 کاله وشو چې دا عدالت یاره جي عدالت موږ له ډګري راکړی دوی دې موږ ته ډګري وښایي چې عدالت موږ له ځای راکړی دی نو ولې موږ دونه زوروري پولیس دې راولي ځان سره د عدالت والا بلف دې راولي جج دې دلته دې راولي په ځای دې ورته هغوی بیل کړي که نه نو د شپې دا کم قانون دی چې راشي او زه دیوالونه روانوه او جزي قاتل لا ولا خاص کر خالد خان ته چې خالد خان د خدای لپاره خاص کر ډي سي پي صاحب ته چې ته ډېر نیک سړی ډېر دغه ځان ته ډېر وفادار سړی ډېر ځای اخر ته ما یوسف نه شي خلاصولی او بدمعش د پړانګ سړی راغلی او ما ته جمال خلنګ د 40 لک روپۍ زه کم نه زما د بیمار زه 40 لک روپۍ کم نه راوړم او وقار زه موټر کم نه راوالم وقار پټوي چې راغلی ورو یوسف هم دغه سړی ټوپک مار دی دغه هم دغه ټوپک مار دی پېښ وکړ زامن هم دغه ټوپک مار دی او چې کوم دی موزه بس داسې پټواري ما په زندګۍ کې نه لیدلې نو زه الله چاکوار ته ډي سي صاحب ته کمشنر صاحب ته چیف صاحب ته دا خواست چې ما نه دی بدل کړي او موږ خوب په ارام کړي